ټولو نه کمزوري او سپکه او سسته وینه هغه څه ده؟ هغه د علماو وینه ده جي. هغه علما الله چې انبیا علیه الصلاة والسلام الله بند کړي دي او ټول کار دې خلکو له ورکړی، دې خلکو له العلماء ورثة الانبیاء. اګو د هرې طبقې دي علما دي، اختلاف د علماو به وي، خو جناب الله دا خو نازمین بندگان دي د الله جل شانه چې الله جل شانه ول د خپل کتاب علم ورکړی دی او په خپل راچن کړي دي. دا علما نه دي علما، دا ګوره زما دفتر دی، زما زوز دا په خپل دفتر کې ناسم سیده ایجنسی ده، په دې کې زما کم کس خوخي زبه په خپل کرسي کې نو په خپل دفتر کې بوله زی ورکوما، ولی زما خوخ ته او زما سو خوخ نه زما په دفتر هم نشرات لې، ولی دفتر کې زما اختیار دی چې کم خلک زما خوخي زبو تخپل کار په والا کوما. نو دا علما اکور څنګه عالم دی ګور څومره ګناګاری، الله پوشو کار پوشا او عذاب پوشو جنت پوشو جهنم پوشا، زما استاد به کار نشتا. خو جناب دا علما چې کم دي دا الله جل شانو را چان کړي دي، را چان کړي دي الله نن د دوی وینه بې ځایه تویږي. مړی قسم دی بس ته وایې چې لوی خطرناک خلک د علماو نه نشته. الله دا دین اسلام د عیسی علیه السلام چې کله چوت شو که نه نو 100 کاله پس د عیسی علیه السلام دین مکمل بګړاو شو، اما تا چې په پښتنو کې وایي تباه شو، ختم شو، خبره ختمه شوه. د نبی علیه السلام څخه 1443 سالو شو بیا هم دین اسلام قائم دی الحمدلله. بیا هم تاسو ما او تا دا سجده چې لګو الله پیژنو، رسول پیژنو، مور او خور پیژنو، تمیز پیژنو، هر یو شی پیژنو، دا د علماو د وجنه. دا علماو مو ته د خود لګین عوام په قرآن باندې سپويږي، عوام د قرآن نه سم مسلې راغستې شي، عوام په بخاری شریف او په ترمذی او ابن ماجه او په دې سپويږي. دا د علماو کار دی او نن د دې علماو وینا الله ډېر عجیب تویږي، ډېر په عجیب زینو کې سي جناب. کله به خپل ځان مېریږي خو بس سو ګویاره د الله بندگان دي. نو دا علما را چنګړې شوی دي، دا میراث د چا علم دا چا د پلار میراث نه دی، دا د الله جل شانه ورکړه چې هر چاله ورکي. انبیای بند کړه، د انبیاو سلسله دې خلکو ته پاواله کړه، د علماو ته پاواله کړه. عائشه صاحبه ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام نه ځمکې جیدادونه پاتې شوي نه دي، میراث د هغه څه دی؟ قرآن او حدیث دی، علم دی، د نن څومره خبرې علم دی پکې پروت دی. نو دا علما د دغې علم د دغې قرآن د حدیث څوکیداران دي. نن جناب دا څوکیداران یو ټک او بل ټک الله الله مړ تاسو یې چېرته پنډت مړ شوی دی، پنډت هندوانو چېرته الوزولی دی، چېرته یهودیانو خپل هغه پادري چې کوم دی هغې لوزولی دی، هغې ایشتی دی، چېرته عیسایانو خپل هغه پوپ ایشتی دی. خو چې ګورو د مسلمانانو کې به عالم غټ غټ عالم به ځي او وینه به یې تویږي، ځي او وینه به یې تویږي. الله نو دا د قیامت علامه نه نو څه دي؟ علم به چوت شي، علم خو به د ذهنونو چوتېږي نه، خو دا په شان کره کره علما به زما استانه چوتوي. اکو د هرې طبقې عالم دی، اختلاف د علماو بیا هم شته حق دی. خو جناب ما استاد عوام وایي که نه وایي لا ټول نه مخکې به عالم جهنم ته ځي. لکه عالم جهنم ته لاړی ځه چې بیا راووتو نو بیا به سي، بیا به ته ورسي، عملونو ته به ته ورسي، عالم به څومره لوی مقامي بیا خپل ګناهونه خو به وکړي، خو کم چې علم یې کړی د هغې به الله څه ورکوي. بس الله دې مونږ معاف کړي، الله دې زموږ د ټولو علماو چې د کم مسلک سره تعلق ساتي الله دې حفاظت وکړي. دا ډېره مضبوطه سرمایه ده، خو بس الله دې مونږ معاف کړي چې روان دي.